مسله دا ده یو دین دی او یو قرض دی په مسله ځان پوهیږئ یو څه شی دی دین یو دین یو دین دی یو دین دی او یو څه دی قرض دی دین دی ته وایي چې یو دکاندار ته یو مسلمان راغه او ورته وایي چې د 100 لکو روپو سودا درنه کومه خو کال پس یا شپږ میاشتې پس به په فلاني تاریخ باندې تا ته پیسې درکومه نو دا سودا صحیح ده دا سودا څه ده صحیح ده او چې سودا وشوه اوس هم دغه دوکاندار دغه سودا چې په نغدو خرڅوي نو ارزانه یې خرڅوي او د دې نه په یو کال نیټه واغشته او د دې نیټې په وجه باندې ریټ ورته ګران ولګولو نو دا هم جایزه ده دا هم څه ده جایزه ده یو کور یا یو موټر په نغدو ارزان او په قرضو ګران ها یو خبره ده ظلم باندې کی داغه د مجبورین ما دومره غلطه فائدہ نه اخلي چې ته یو په لاسه ګټه پکې کېږي داسې باندې مناسب زیاتوالی کولی شي اوس دین کې دا مسله ده چې کم تاریخ دی ورسره لیکلی نه او یا دې ژبه ورسره کړې نه د هغې نه وړاندې دوکاندار د هغه سړي د هغه پیسو مطالبه نشي کولی هغه مطالبه کې چې هغه تاریخ راشي او چې بیا په کوم ورځ باندې تاریخ پوره شو او دکاندار مطالبه وکړه چې راکا په هغه ورځ بیا په هغه سړي باندې هغه ته دین ورکول پیسې ورکول فرض عین دي که یو منټ هم دی لرې کوي دا کبیره ګناه ده دا اصول هم دي زیاتې دي ورکوي او یو قرض دی ګورئ قرضانې چې یو سړی بل مسلمان ته وشي یا 1,00,000 روپۍ راکړه هلکه څومره زره یې غواړې یوې میاشتې دې راکړه نو دا 1,00,000 روپۍ واله میاشت پس به یې راکړي نو اخلاقا خو حکم دا دی چې کوم سړي بل چا ته قرض ورکړه نو چې میاشتې ورته یاده کړې نه نو د میاشتې نه وړاندې دي نه مطالبه اونکی اخلاقا لیکن شریع حکم داری چې په قرضو کې نیټې نشته که د 1,00,000 روپۍ قرض ورکړي د میاشتې لپاره او هفته بدلې ورغه چې ما د خپل قرض واپس راکړه نو هم دې د هغې مطالبه هم کولی شي او په هغه سړي فرض هم دی چې مطالبه یې وکړه دې به وړه پیسې را پیدا کړي چې د کم ځینې نو دا د دین او د قرض دی فرق دی